نن موضوع ډیره اهمه موضوع ده. حکومت بلوچستان ځینې انیشیټیو ځینې اقدامات یقینا د ولس د ګټي د خیر د پاره وي. نو پدې کې وڅ دا وایم چې په کوټه شهر کې جدید بسونو ضرورت خو ولي موږ لکلونو څخه له زړو لوکل بس سیستم سره مخامخ ولو. زاړه بسونه او نه په زمي کې لایخه محفوظه او په ګرمي کې بد حال. نو بیا سواریان ور خطلو په څه حال ولو دا به یقینا تاسو خپل محسوس کړئ. په کوټه کې سالاتو سفر بو مو کړی کنه لکه کم ځای ځکه خو لیکن د کوټه خلک مونږ دغه د سریا بوجدو بسونه د پښتون آباد زړې مزداوي کنه دا رنګ د سمنګلی روډ مزداوي ایرپورټ روډ مزداوي سکمیټي له وسره بس مخامخ ول. نو دا هر څه کوم ولو کنه دا هر څه خلکو لیدلو خو یو ارماني ولې کوټه کې هم داسي وسی ولیکن ګرانو د کوټه کې بالکل داسي وس او د صوبایي حکومت یو ډیر ښه فیصله و ډیر ښه د ولس د خیر د پاره د ولس د شګړې د پاره دا یو ډیر ښه اقدام ولي سیوي کلی. تیر ځل پاول فیس کې اته بسونه راغلو او بیا په سیکنډ فیز کې اولس بسونه نور پکې شامل شوي دي. د زنانو پینک بسونه دي او دا بسونه سي او خلک بيخي ډیر زیات پدې کې انجوای کوي. ډیر زیات خوند اخی خلک کنه آرام دی او پر ټایم باندې په کمو پیسو کې. نو د حکومت دا فیصله شله کوچ لاغه بیا تر بلیلی کسٹم پوری دا بسونه زی او راځي. دا مې ډیره ښه فیصله ده کنه د خلکو د پاره یو لوی سہولت دی. حکومت دا وایي چې راتلونکي وخت کې په دې بسونو کې اضافه کیږي او نور به هم د بسونو تر روټ سي کم دی هغه ورکول کیږي. نو اوس تاسو ویناسته کنه نصیب په کوټه شهر کې روډونه سکم دی هغه پخېږي روډونه غټېږي په کې او توسي منصوبه سکم ده هغه روانه ده په باندې کار روان دی. نو دارنګه خوشو اوریدونکو دا زموږ راتلونکي وخت لپاره د یو شایسته کوټي او د شایسته جدید لوکل بس سیستم یو تنظیم دی چې باقاعده حکومت په دې باندې داد ورکول پکار دي. نو قدرمن اوریدونکو خلک یقینا چې د حکومت له دې اقدام څخه خوشاله دي او په دغه بسونو کې سفر کوي. د جدید دور ګران اوردونکو جدید بسونه خلکو ارمان یو کنه هغه ارمان څه کوم دی هغه پورا سو لوکل یعنی گرین بسز کې ګران اوردونکو بالکل سفر وکي آرام دی په کم خرڅ او په خپل ټایم باندې.